وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فستيج باندې ناس مرکزی قائدین، صوبائی قائدین، عمائدین، مسران، د قومو د علاقې ذمہداران، د اضلاعو د تحصیلو د یونټو عمرا، نظما، کارکنانو، چاندنثارانو، نن زموږ دغه پروګرام چې د پاکستان سره کومه حادثه پیښه شوې ده، دا ملک د دنیا پر وجود د دغه مقصد دپاره راغلی دی. قربانیان یې ورکړل سوي وي چې دا به یو اسلامي مملکت وي، د اسلام په رڼا او په سایه کې به د دغه ملک باشندگان او باسیان خپله زندګي تیروي. دوی له به د دوی ضروریات د دوی په کورو کې ورسیږي، د امن او د امان په فضا کې دوی به خپل ساه اخلي. له هرې خوا به په دنیاوي او په دینی حواله دغه یو محفوظ ریاست وي. لیکن زما ورونو، د پاکستان نوم چې اسلامي جمهوریه پاکستان شولی سو، بیا پر دغه ملک باندې مسلط تور انګریز چې هغه پر دغه باندې ملک باندې مسلط سو، برصغیر په ډیرو لویو قربانیو انګریز ویستلی، علماو جدوجهد وکړی، لیکن انګریز چې کم بچیان تیار کړي او کم تخم یې پاشلی و، د دوی له اګیو زه کم چیچان چې راووتل، هغو د دغه ملک باغدور دا یې په خپل لاس کې واخیستلی. پاکستان له 15 کالو بعد هم له اسلامه محرومه دی او د اسلام په لاره کې هر وخت رکاوټونه هغه جوړ سوي دي. مقتدرې ادارې او طاقتور ادارې د ملک هغه پیلر چې ملک پر ولاړ دی، هغه که مقتدره وي، که مقننه وي، که انتظامیه وي، که عدلیه وي، دغه له اسلام سره مخلص نه دي سوي او د اسلام د پاره رکاوټونه جوړ کړي دي. علما یې زهیر کړي دي، له دې لیواله سره د لګولو کوششونه سوي دي. او بیا پاکستان دویم لفظ جمهوریه چې د پاکستان نه په دنیا کې د جمهوری ملکو په مخ کې هم شرمنده او سرنګوه کړي چې دا اسلام خو نو، لیکن کم از کم د جمهوریت دعویدارانو او چې څوک ځان محافظ د جمهوریت ګڼي او دا وایي چې موږ له جمهوریت سره یو او د جمهوریت محافظین یو، هغو د دغې نظریې او د دغې بیانیې قتل کړی دی. هغه محافظین نه دي سوي، هغه د ملک او د نظریې قاتلان جوړ سو. دغه د ملک نظریه دفن کړه. نن په دا میدان کې چې موږ ناست یو، گویا کې موږ د پاکستان پر جنازې د پاکستان اصل چې وصلو پر دې تعزیت باندې ناست یو او همیشه د دې ملک دپاره چې کومې طبقې د صف اول کردار ادا کړی دی، هغه دغه صفه پوشه طبقه علما او صلحا، لیکن له هر میدان د یستلو د دغو دپاره په عدلیه کې گنجایش نسته، د دوی دپاره په انتظامیه کې گنجایش نسته، د دوی دپاره مقتدره کې گنجایش نسته. له سیاسي میدانه زه د رخصت کولو دپاره څومره شرمناک عمل له ډېرې زمانې روان دی او په دا وخت کې چې کومو مقتدرو ادارو او د دوی سپه سالار که د قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب او د جمعیت علماء اسلام د کارکنانو او د جانثارانو هغه پر عزم تحریک نو چلیدلی، نن به د ده په غاړه وردی نه وه او له وختي به دی په کور کې د یو عام پاکستاني په شکل ناستو. نن چې د اقتدار پر کرسۍ باندې دی کښېنستلی، ده له پکار دا و چې د ده د احسان د ده په مخ کې پروت و او بیا له موږ سره په دې تحریک کې ملګري، هغه ملګري چې له موږ سره ملګري وو او هغو
دغه تحریک د جمعیت علماء اسلام سره په ملګري کې کامیابي له ورسولی دغه په آپس کې سره بدګمانه او سره ګوتم ګوتایه کړل. زما ورونو قائد ملت اسلامیه په دا وخت کې چې له موږ سره له علماو سره د جمعیت علماء اسلام سره چې کوم ظلم خیانت سوی دی په تاریخ کې شاید مثال ډیر کم پیښېدلی سي. له دې وجې قائد محترم دا اعلان وکړی چې موږ به پارلیماني سیاست باندې هم غور کوو او موږ به د هغو ادارو او د طاقتورو خلاف میدان له د عزم صمیم سره راوځو تر څو پورې چې دوی په خپل کړو پښیمانه سوي نه وي او خپل ځایو له دوی تللي نه وي تر هغه وخته پورې به انشاءالله تحریک وي او خپل اختتام له به په کامیابی سره انشاءالله رسوو. نن له دغې خطیزه له دغې ضلیزه د دغه تحریک آغاز دی نو موږ به خپل قیادت له دغه اعتماد او بھروسه ورکوو چې موږ په ښه مخه هم اعتماد کړی دی اوس هم اعتماد کوو. له مخه مې هم د هرې قربانۍ دپاره پر عزم اظهار کړی دی او اوس هم موږ له خپل قیادت سره انشاءالله په شانه بشانه په هره قربانۍ باندې تیار یو. الله له هم د رجوع کولو ضرورت دی په خپل آپس کې محبت او مینه اخلاص او وفا پیدا کول دا د الله او د مدد او د نصرت د نزول یو ډیر غټ سبب دی. ومکروا ومکر الله دشمن تدبیر کوي الله همیشه د خپل دوستانو په ملګري کې د دشمن تدبیر ورماتوي. په دا واره تدبیر وکړئ لیکن تدبیر مات نسو نو له دې معلومه سه چې موږ له هم پر خپل عمل باندې پر خپل رویو باندې د غور کولو ضرورت دی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاک الله خیرا. یو اور بیا گزارش کوم مرګرو سره چې وخت انتهایی مختصر دی مجلس کې د